أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیات نمبر یوسل اتیشتم او یوسل نهیشتم 128 129 نمبر آیات صورت آل عمران څلورمه سپاره. لیس لک من الامر نشتا دتا د پارا د امرنا یعنی د جنگنا شیء څه شی یا من الامر د مغفرتنا شیء څه شی او یتوب علیهم چې توبه قبول کی د دوی او يعذبهم یا عذاب ورکی هم دوی تا دغه نبی توبه قبول کی دا نبی د دوی یا عذاب ورکی دوی تا فانهم ظالمون بشک دوی ظالمان دي. اے نبی علیہ السلام عذاب ورکول توبه قبلول دا د تا کار نه دی. ټیک نور معجزات کرامات عزتونه ډیر څه د تا په لاس کې دي تر دغه پورې چې د مبارک فرمایي چې د جنت چابیانې دا زما په لاس کې دي. د مبارک فرمایي د ځمکو د خزانو کنجیانې چې دي دا ما سره دي. او بل ځای کې فرمایي چې ان الله تعالی یعطي و انما انا قاسم، الله را کوونکی دی او زه تقسیمونکی یم. دا ټولې خبرې شته خو مغفرت او یا توبه قبلول یا عذاب ورکول دا د الله پاک کار دی. ولله او خاص الله تعالی د پاره ما هر هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانو کې دي وما او هر هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي یغفرو بخنه کوي الله تعالی لمن هغې چاته یشاء چې اراده وشي ويعذب او عذاب ورکوي الله تبارک وتعالی من هغې چاته یشاء چې اراده وشي والله او الله تبارک وتعالی غفور الرحیم ډیر بخونکی دی ډیر رحم کوونکی دی. د الله مغفرت ډیر لوی دی. رب العالمین فرمای که دا غونډه دنیا د مانه شیان وغواړي د ما په بادشاهۍ خدای کې دومره کمی هم نه راځي لکه سمندر ته چې ستن دننه کې او بیا یې راوباسي نو ستنې پورې خو یو څاڅکی اوبه هم نه وي نو د ما په خدای کې دومره کمی هم نه راځي. مقصد دا چې د الله پاک د طرف نه مغفرت دی بخښنه ده توبې یو دروازه ده چې د یو چوکاټ نه بل چوکاټه پورې که یو سړی په اس باندې سور شي 1500 کاله کې رسي دومره کلاو دروازه ده د باب التوبه. مغرب نه چې کله لمر راوخیږي دا توبې دروازه وبندېږي اوسه پورې کلاو ده. نو الله تعالی د مونږ تاسو ته مغفرت وکړي او الله د مونږ تاسو نیکان کی صالحان کی دیندار کی په نیغه لار روان کی. الله تعالی د مونږ تاسو نه دا درس قرآن قبول کی. صدق الله العظیم.